دومره محنت خواري دلته وکړه نو دوی بیا لاړ شي افغانستان ته ځي ولا که لاړ شي اول ځنه او تر اوسه پورې داسې مضبوط دغه نه دی راغلی چې مثال خبره نیول را نیولې بس دغه دی چې دی نه بس جوړو چته که 100 وروره پیسې تی واله بس پرېږده ځله خیره که دکان کې دی که کور کې د شپې خوب هم نشته ټول تشویش ټینشن دی ټول ډېر غټ ټینشن ورته جوړ کړی دی د حکومت دې خطر ته کې ناست یو چې موږ په زور وباسي او ډنډې هم باندې ونیسي نو هلې بیا موږ ځو کابل ته کنې داسې نه ځو کنه پهله زه خپله دا دکان چې خرڅ کړم زه دلته څه کوم زه خپل وطن ته ځم دهشتګرد مشتګر نه یو کاروباري خلک یو افغانان یو کاروباري خلک یو 3 کاله کېږي چې ما آنلاین ویزا کړې دي تر اوسه زما ویزا نه ده راغلی अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद दुरानी। आप देखें डेली मैदान। हुकूमत की अगवान माजरीन को दी गई डेडलाइन 10 जुलाई गुजर चुकी है। मिनी काबल यानी बोर्ड बाजार की रौनकें उसी तरह बहाल हैं। अगवान माजरीन यहाँ पे अपना कारोबार उसी तरह कर रहे हैं। ये वापस क्यों नहीं जा रहे हैं? आया यहाँ पे जब पुलिस का क्रैकडाउन होता है ये क्या हिकमत अमली अपनाते हैं? ये तमाम तफसीलात हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। हमारे साथ रहिए। ولا اراده خو نشته خو پیښ ولې چې ټول عمر هم دلته دی پاکستان کې ټول کاروبار هم دلته دی د 5-6 کروڑ روپۍ کاروبار زما خپل هم دلته دی پاکستان کې زړه مې بیخي غواړي نه چې اخبار شمال د بزستو کوم لیدلې مې نه دی هغه ملک دهشتګرد مشتګر نه یو کاروباري خلک یو افغانان یو کاروباري خلک یو او غلط کار نه کو پیښ مونږ ته خیر دی پیښ که ټیم نه ورکړي که نه مونږ ته خیر دی او ویزا سیستم برابر کړي ویزا چې مونږ ویزا ولګو خیر دی که څه جرم وکړو بیا ویزا کې پته لګېږي که نه چې څه جرم وکړي کوم افغانۍ ویزا کې پته لګي ویزا باندې به وګرځو دا کاروبار چې ختمې خو دا خو ډېر سخت حال ده چې بیرته شروع کوې ډېر ټیم لګېږي که نه چې ستا د 10 کروڑ سرمایې ما بل ملک کېږي که نه ستا زړه نه غواړي هغلته یو ځای کې لوی شوی خاپورې دې کړي که نه بیا دې بل ځای کې خوند نه درکوي درته ټول مین کس خو زه یم د کور که نه مشر زه یم پیښ چې زما زړه نه وي که نه هغې به څنګه زه وایم چې زه ځم بس زما زړه نه غواړي چا خوا لاړ شم سکول بچی م سکول ماشومان ټول هم دلته ځي بس همدغسې به څنګه ستاسو خپل ده سار خپل ډیوټۍ ده ځي که نه مونږ هم سار خپل ډیوټۍ د ماښام خپل کور ته راځو بس صرف زمانه د ټول افغانانو زړه کې یاره ده که دکان کې دی که کور کې د شپې خوب هم نشته ټول تشویش ټینشن دی ټول ډېر غټ ټینشن ورته جوړ کړی دی د حکومت یو کال شو ویزه بنده دی ویزه بند کړې لار هم بنده دی پیښې زه خیر زما خو زه خو به افورډ کړم پیښې دا غریبان به څنګه افورډ کړي هلته ډېر اوس داسې خلک دي که نه چې هغه ډېر زیات مشکلاتو سره اخته دي همدې لارو وجې ویزه څه کې ویزه خو بیخي شته نه څوک چې مخکې تلي که نه هغې روزګارونه جوړ دي بس څوک چې پخوا تلي دي بس مخکې نه چې پراته دي بس حالات بس ښه دی او دا 99 کسان چې دي که دلته وخت تېر کړي بیا هلته وخت نشي تېروی خفه دي زما نوم دی نورالله تاج آباد سره تعلق دی دلته زموږ 3 دکانونه دي نو دا بورډ بازار په دې افغانانو باندې آباد اوس پکې څه نشته روزګار بیخي ټپ په ټپ ولاړ دی وروره ولې چې نن سبا یو کس چې ګوري خپل دې دکانونو ته ګوري چې دکانونه خرڅ دا شتم ځي دیم نه ایساریږي دیم روان دي دا کم تنان چې ایسار دي نو د خپل د مال دپاره ایسار دي خپل د دکانونو ته ایسار دي او دا کم تنان چې روان دي خو ځي ځان فارغ کړی دی څه شته نه د دې په خلکو باندې پیسې دي د دې وروره په خلکو دي داسې ایسار دي بس چې د خپل دکانونه خرڅ کړي د خپل هم ځي ایساریږي نه پهله زه خپله دا دکان چې خرڅ کړم زه دلته څه کوم زه خپل وطن ته ځم چې دلته مې پیسې باندې دي د خلکو په مونږ باندې باندې دي دې دپاره ایسار یو پرېږدي خو نه په یو قانون هم نه پرېږدي خو دا دی چې راشي بس تنګول دی او بس منډې تړلی دي یو دوه پولیسوالا راکوشي ټول تښتي وروره پولیسوالا راکوشي بس وروره ها هوشي او بس وتښتېږي خلک او تر اوسه پورې داسې مضبوط دغه نه دی راغلی چې مثال خبره نیول را نیولې بس دغه دی چې دی نه بس جوړو چته که 100 وروره پیسې تی واله بس پرېږده ځله خیره زما نوم ذبیح الله دی افغانستان زما تعلق دی او پیدایش مې شفقت ډېری دی مونږ هېڅ ته هم ایسار نه یو مونږ دې ته ایسار یو چې مونږ ته نیشنالټي ورکړي افغانان یو افغان هم نه ځي کابل ته کابل په سترګو نه دي لیدلي هلته کې وخت نه تېرېږي ځکه دا دوی ایسار دي دا بعضې وایي که نه چې زموږ دکانونه دي فلان بس بانې کوي نه بانې نه کوي دې د خاطر ایسار دي چې دا افغانان یو مړی په 100% کې 90% مړی نه دی چې په افغانستان ته لاړ شي هغې دې ته ایسار دي چې موږ ته خدای وکړي چې دا پاکستان موږ ته نیشنالټي موږ ته ورکړي چې موږ ته باقاعده مکمل ټول عمر ته پاتې شو هر یو کس کم از کم چې نم نه وینو 10 کروڑه 15 کروڑه 3 کروڑه دا یو دکانداران شپږ دکانونه وو دکانونو د دې کس دی چې خبرې وکړې 11 دکانونه دي زما خو 3 دکان دي په دې بورډ بازار کې دا چې ټول افغانان 15 دکانونه هر یو دکان کې 1 کروڑ روپو مال پکې پروت دی سره دکان نو ته حساب وکړه چې دوی دومره سرمایه دومره محنت خواري دلته وکړه نو دوی بیا لاړ شي افغانستان ته ځي ولا که لاړ شي اول زه نه ځم پاکستان موږ ته ذمهواري راکوي چې دلته موږ هلته کابل ته لاړ شو بیا هلته کې موږ ته مثال ویزه راکړي پاسپورټونه جوړ کړو 3 کاله کېږي چې ما 15 کلن پاسپورټ جوړ کړو په دې کنسولیټ کې خپل کې صدر کې نو هغه پاسپورټ وخت ختم شو 3 کاله کېږي چې ما آنلاین ویزه کړې دي تر اوسه زما ویزه نه ده راغلې
نو بیا پاکستان مونږ ته وایي چې تاسو لاړ شئ هلته بیا دوباره تاسو ته ویزه مونږ آنلاین کوو او ویزه والی او بیا راشئ نو مونږ ته ذمهواري پاکستان ورکوي تر اوسه مونږ دې خطر ته کې ناست یو چې مونږ په زور وباسي او ډنډې مونږ باندې ونیسي نو هلې بیا مونږ ځو کابل ته کنې داسې نه ځو په افغانستان کې ویزه اخلي خبرې په څو اخلي په $2000 باندې ولې ویزه ورکوي پوه شئ هغه هم څو شپږ میاشتې دلته کې څه دپاره راځي صرف دلته کې مریضان یې پروت دي کینسر دی شوګر دی مکمل مثال یعنی سخت بیماران دي په دې رحمان کې ناټ ویسټ کې دا کمپلیکس کې شیرپاو کې مجبور دي راځي او چې مجبور نه وي پوه شي دا $2 نه ورکوي یا ویزه هم دلته کې آنلاین شروع کړي چې موږ ځان ته ویزې والو یا کال یا 15 کاله بیا به لاړ شو هغه ته څه ورته تورخم ته لاړ شو هلته به انټرویو وکړو واپس به راشو